أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. سورة آل عمران مخی آیتونو کې یو خود د خلکو دا الله د کتاب نه دا وړي دو تذکره وا هغه ته پاغي باندې زجر او رټنه وا بل دی ایمان راوړي او بیا کفر کوي مرتد کیږي دا غي د پاره دا آخرت یره ورکولا آخرت کې به دا غي د پاره عذابي بیا چې کوم امیان خلق دي دا غي د توبې د دا غي د توبې د شرطونو دا غي تذکره وا بیا تخویف اخروی په دې طریقې باندې چې کله چا سره مال او دولت باندې سو غرض په دنیا کې نو په آخرت کې دا پکار نه راځي ال دکې کې د یو سړي سره دا ډکه ازمکا د سرو زروشي او دې پیډه کې ورکول غواړي چې زه په د عذاب د جهنم نه خلاص شم نو نه بقبليږي ډکه ازمکا باندې دې بچ کې دې نشي وزدیاتونو کې خبره دارازي چې دا خلک په دنیا کې چې کله خرج کوي صدقې ورکې نو دا به نه قبليږي نو دا غي تذکرہ کوي چې دا سینا دا چې دا ټول صدقې نه قبليږي هغه دې ځان د عذاب د جهنم نه خلاصولو لپاره دا سوچ او فکر وکاو چې زبالته کې سفیدیه به ورکم جرمانه به ورکم سنور سره طریقې چې په دنیا کې کولې کېږي دا به اختیار کم نو دا غینا د تمه ختم کړه چې دغه شی ونه کیږي دنیا کې کدي څه وکړو د ایمان په حالت کې په خپل ژوندانه باندې دې څه وکړو نو هغه به کیږي هغه به تاسو فائدہ درکړي ورپسې د دې درو په انبیاء علیهم السلام باندې دا غي تذکرہ کوي پیغمبرانو باندې دروغ وایي لکه یعقوب علیہ السلام باندې دروغ ویلو نو هغه لا زجر او رټنه ور کوي بیا ورپسې د دې بل قباحت دا ذکر کوي چې دې لګیا دي زه په څه زمونږه قبله ولا نه هغه قبله ولا نه کوم یو وا اولنې قبله هغه کعبه ده څوک چې دا وایي اولنې قبله هغه بیت المقدس ته بیت المقدس نو دا دروغ وایي غلط وایي قران کریم دا وایي چې ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مکه کې چې ده بیت الله هغه اولنې کوري خو دې شه ده جوړ کړی شه ده پزمکه باندې اولنې قبله خو هغه ده بیا رستو نور تذکرہ مرازی د دې بل بد خصلت دا ده چې خلق د الله د لارې نه بندي بیا ورپسې زورانه به ورکوي منع کول به کوي چې مؤمنانو ته وایي تاسو د هغې سره دوستانه تعلقات مه ساتئ دوستانه تعلقات که د خلکو سره ساتي نو ګوره خرابوي زجر وکي په هغه باندې دا
100 آیات پورې دا هغه دویمه حصه وي دې ځای نه به بیا درېیمه حصه شروع کېږي چې په هغې کې د جهاد او د انفاق فی سبیل الله بحث وي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چرې نشي حاصلولی تاسو نیکۍ لره تر دې پورې چې خرج نه کوئ د هغه څه نه چې تاسې سره مینه کوئ تاسې خوښوئ. لن تنالوا البر چرې نشي حاصلولی تاسو نشي رسېدی تاسو نیکۍ ته نشي حاصلولی نیکۍ لره حتی تنفقو تر دې پورې چې خرچ نه کوي مما تحبون د هغه څه نه چې تاسو ورسره مینه کوئ تاسو یې خوښوئ. د سړي د دنیا سره مینه ده د مال سره مینه ده جیداد سره مینه ده دا مینه څو پوری تماچو ته په تندی باندې سر باندې وته کېده سدی خیال لے دا مال پریدے را تا کنا او یا مال پریدا مال ستاشو ہما پریدا سدے دے دا مال سرا مینا محبت ساتی آغا وقت پوری خوا چی مرتے اونسی تبی ترازی شی نو مال و خرچ کے کلا چی ستاو سر مینا دا ال دگی خوستاب مینا وس د چا سر د خپل زندگی سره شوا الته تماچے به خو دي دا ټوپکې به خو دي راکا ولي کراتا خلکو نه اغستی کیږي دغسی عام خبر روانې دي سو پټي پنا خبرې نه دي مختلفو ځینو کې چانا گاډي اغسته کی یو د چانا جیداد اغسته کی یو د چانا پیسې اغسته کی نقد اغسته کی سړې او تختې دومره پیسې راوړه الابا دې پریدو او یې سړی د میلاو شي پیسې دی ورکړي شي خیر دی مطلب دا چې د مال جوان یې نو د مال سره محبتي جوان ختميږي نو مال سره محبت ختم مال دی لر شي خو چې جوان میلاو شي وي نو الله وي نو دا بکري دا چې لازم کدن نه شروع شوه مرګ په خپل سترګو باندې لیدلې نه ښه چې مرګ ویني بیا سوي دغه زمکه چې دا کنه دا مرسي لور کوي دغه زمکه په جمعات لور کوي او دا زما دا غوای چې ولاړ لګره دا ما پسې بیا خیرات کوي په دغه کې کندو کې دا دومره وریجی پرتی دا ما پسې خیرات بکې دا ما پسې پخې کوي او به وشي دا بو کوي هغه بو کوي زما دومره مال له دا وبکې دا په غریبانو باندې به وې شي وځ دې پردي خیرات کوي دا پردي وځ دغه ځای کې دا لږ ساعت پاتې ده لږ ساعت روستو دا شی وینن دې کې سبا خدا مال د زرغون شاده وي دا هغه ده دا بل له دوی دا مرسیل ورکه او دا پلان کې ورکه دا غریبانان ورکه دی باندې بلاري جوړی کې دی باندې کوسي جوړی کې دی باندې پل جوړ کړي دا ټول خبرې دا هغه وخت بیا نه قبليږي ښا قبليږي نو کله به قبليږي چې ته بالکل روغه د مرګ بالکل ساسر تا ته نخکاری هغه وخت کې ته دا زمکه دا د باندې مرسه جوړ شي دا د مرسې له ورکړې شي دا د جمعات له ورکړې شي دا د مال د غریبانو باندې تقسیم کړي شي په دې باندې لار جوړ کړي شي په دې باندې پل جوړ کړي شي په دې باندې بل رفاهي کار دی وکړي شي هغه باندې ثواب دی هغه باندې اجر دی وې کله چې آیات نازل شو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی یا رسول الله دا مال زما ډیر خوخ دی دا باغ می ډیر خوخ دی بروحا دا می ډیر خوخ دی او الله رب العزت وی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون زما وسره مینا دا نو دا واخله ورکا چاله چې ورکې ته ورکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعظیم وکوا خیر دی دا ستا ماما خیری دا غریبانان خلق دے اغی دے ورکا اغی باندې تقسیم کا لگ تقسیم کا ورکا
نو خبر اول نه دا کې چې معلومیږي دغه د ټولو نه اولنې خیرات هغه په خپلوانو چې غریبانان دي هغه باندې کیږي. خلک خبره کوي اول ځان پسې جهان. ځان مطلب دغه چې اول به خپل کم چې نږدې خلک دي هغه محتاج دي هغه مری اته لګیا ایسګه ادي نه پیسې لګا چرتا بل تب تلېګا نه دی اول استاد خپلوانو ضرورت ته خپل چم گاون ضرورت ته نو خپل کلی ضرورت ته خواو شاه ضرورت ته نو داغه نرستو بنو خلکو ته رسی. دارنګه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. د سړي مینا محبت ته د سره ځواني سره د سړي مینا محبت ته د اوس په دې زمانہ کې ودهار یو سړي مینا محبت ته لکه سکه درس لنځي امړه د غزي کې ډرامه دغه قضا کیږي پلان کې شه د قضا کیږي چې کړه دتا وزګار ټیم میلاویږي نشي لګي موبایل راغه سره د پای کې لوګيږي. اگر پدې کې ته چرته قران کریم یو ټکه وې ته چرته د خپل د علم د پاره صحیح زده کې پدې کې خو علم نه زده کیږي چې کوم شي کې لګي. لن تنالوا البر نو چر نشي حاصل ولې تاسو نه کې لره حتا تنفقوا تر دې پورې چې خرج نه کوي مما تحبون دا غسن چې تاسو خو خوي دې لګیا دې د من محبت د سره د دقه فضلیات سره دا به قرباني کې اتبیغان وی مال جان وخ دا به قرباني کې دا به ورکې نو البا تنه کې یعنی کې حاصله ښه د مال سره مینا دا به ورکې د وخت سره مینا دا به ورکې الله لا خرج کې به الله پلار کې جان دے نو د جان بم ورکے جان بم لگے قربانی کے بے اللہ د دین د پارا عالم کیږي باندې خلګي علم را نصیب کی وای نو علم چا پوری سن خلی نه دلته کې څومره چې زموږه څومره ګوري مریان لګیا دي تبلیغیان لګیا دي څوک وته کینی وینا ولې اول ته کې هغه وینا چې زه په مسله زده کوم زه خبره و ما ته د قران کریم ترجمه زده شي ما ته علم میلاو شي علم حاصل کم نو څنګه حاصل کم پکور کې دا نام حاصل کم چې زما به څه کړهونه شي او بس دغه سي د علم راواغستې شي میموري کاړي هغه ګډا زما په دماغ کې خو دې شي بس زه لګیا شم زه دې لګیایم ایدا نه کیږي دغه زینه کیږي ته لګیا وای دې د پارا مال جان وخت دا به لګې نو الب کیږي ها علم بارکه چاویلو العلم لا يعطيك شيئا علم بتعالى خص درنکی ها شيئا وي خص بدل درنکی العلم لا يعطيك شيئا حتى تعطيك كلك تر دې پوری چې تا خپل ځان ټول وته حواله کړي نه ټول ځان به حواله کینو الله تعالی علم څه شی لک شی بدل درکی ښا نو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اده وکي دا نور سيزونه دا خو زهر قاتل دي دا تباہی اسباب دي ښا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اچ خرج کوي تاسو د سشینانو فإن الله به عليم یقین الله به پويږي تاسو شي خرج کې خرج کې او که بد خرج کې د صدا پاره خرج کې د خکار د پاره خرج کې کده بد د پاره خرج کې بعض خلک خرج کول کوي خرج کوي او ودا واخل دی ور کوي وصلا کم شي چې آغاز یات کړی شوی دی هغه پیشپاده شوی دی پیشپاده دا ور کوي دا ور کوي دا د الله پنوم شو دا اخذ وې ډوډۍ ته سپیو دغته والا منډي پسې والے اونشوا زدا د الله پنوم باندې اونو دغه د الله پنوم ماینو دی ما هونه کی
ابل مې تم ویلو مخکې زمانه کې سورزو کې شي اشرف الدانوی رحمت الله علیه سم مثال نه لیکل هغه ډېر شي کتابونه دي هغه کې یو داغه نه هغه مثال نه چار غون کړلی نه په کې دا لیکل جمعه ته مخکې با خونانو ناغله نغر راوړو کړي والله وړ نا تپوسی دغه دا چې چلو نا وړو کې بس خبر باندې نه پوي دو ودال دغه اصل کې سپیچ وټ کړو جو د ما مور وې د دول دغه وېسا جمعه ته وېسا اول خپل ورغو اشاره تاسو مات شو الوخه مات شو اسالک په جړا شو هغه جاړې شي نه ماغه دومره دغه هغه په لوخي پسې جاړه ما وی ولې جاړې په لوخي پسې وی زماغه وړو کې روړ دې نو هغه بوس هغه بول پس کی کوي دا خو پاغه لوخي کې راوړلې چاغي به وړو کې بګي بول کې یا پاټ کې راوړلې دا حل هغه گندشي کې کړیا چولې راوړلې چاله وېدا د الله په نوم باندې هغه شی راوړلې چې هغه سپی جوړه کړلې نو لوخ هم دي چې پای کې په خپل باندې خو نه خوري کم شی چې ځان د پاره خوخه نه هغه د بل د پاره خوخه دا ایمان دی او کوم شی چې ځان د پاره بدی شي هغه د بل د پاره خوخه دې ایمان نه وي کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل ټول خوراکونه دا جایز او حلال د بنی اسرائیل د پاره الا ما حرم اسرائیل علی نفسه مگر چې بن کړو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې اسرائیل یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې بن کړو دا چې حرام کړی نه حرام کول چې یو سړی حرام حلال شی حرامي دا ډېر ابل تب ترسي حلال شی حرامي نه بلکې حلال شی ځان باندې بندي یو سړی زموږ داخله کوم داسي کوي وګه اخرى نه حرام بس موړ شو دا حرام وته نه وي چې دا شی حرام دی وینا زمان نور بس ته نور نخرم هغه نه رسته بیا هم دی او بیا مو خوړه نو قسم دی ته قسم وای بیا قسم دی نو قسم مات کو نو دې بوس کفاره ور کوي نو کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل ټول خوراکونه دا جایزو د بنی اسرائیل د پاره الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بن کړو یعقوب علی السلام په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې د تورات نه تورات لا نازل شې نه ده تورات خوري رستو ده تورات خو د یعقوب علی السلام تقریبا و ماتمه پیړۍ کې ده ولې یعقوب علی السلام نورستو یوسف علیہ السلام دے او د یوسف علیہ السلام تقریبا سلورم پنځم پوش کې بیا موسی علیہ السلام دے نو دا ډېر مخکې تیر شه دی تورات نه ډېر مخکې یعقوب علیہ السلام تیر شه دی نو فاتو بالتورات نو راوړې قل فاتو بالتورات او تو وایو راوړې تورات لرفت وان ویل ولئن کنتم صادقین کې تاسو رښتونی ک تاسو رښتونی په دې خبره کې چې یعقوب علیہ السلام په خپل ځان باندې په تورات کې دا دي چې دا ناجایز دي یا تورات کې دا خبره ای دا خو یعقوب علیہ السلام خپل ځان باندې بند کړو زمانه خورم بازی وای څه شی بند کړو د اوخ غوخه یا د اوخ پي وغیرہ دا ځان باندې بند کړو ولې بعضی سيزونه ځان باندې سره بند کې ډاکټر په بند کې ډاکټر وته الګا دا شی بنه خوري ښا غټه غوخه بنه خوري ولې ستا اوس عمر دغه شی دی اوس بګي کله پکې بلډ پریشر دی او کله سي شي دی او کله سي شي دی غټه غوخه بنه خوري دا بنه خوري هغه بنه خوري دا سيزونه وته وي دا غټه غوخه دا اوخ دا غوخه چې دا بغټ غوخه کې راځي نو ځکه وي یعقوب علیہ السلام ځامه دا بند کړیو د دغه علاج د وجنا چې بازی وي دا باندې د خپې دا رګ چې هر کو نساء وته وي
د دې بیماری و په ناغله دغه شی نه خو غټه غوخه ولا نه خبیا دا باندې دردونه چې علم ډاکټران وایي دا غټه غوخه نه خوري په دې زمانہ کې دا دردونه مردونه چې دا سپین چرګان چې دا چې خوري دا دردونه بیا کې نه و جوړونو دردونه دي نو هغه چرګان چې هغه په خپل باندې پاسې دي نشي ودرې دي نشي دی خوري نو دله بس طاقت ورکی ودا وسینو بیا په پروتي ښا مخکې دور کې پوخا دور کې سیده ساده ځوانو دا کیسه پکې نه وي نن چې ګوره جو هر یو سړی هغه د زنګونانو نه پریاد کوي ولې خوراکونه ټول دغه شي نو دا بنی اسرائیل د پاره دا جایز الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بن کړي وي یعقوب علیه السلام په خپل ځامن من قبل ان تنزل التوراۃ مخکې د نازلې د تورات نه دا حرام نو هغه ځان باندې بن کړو نو دا هغه په دا قصه راځي خلکو کې کور کې یو سړی بیمار شو وګړي د قلاریږي نه مقصد دا نور خوراکونه کوي و دې چل موږ چې دا شی موږ نه پخوخه دا کم شی چې دله بد دی دا موږ نه پخو نو دا چې کور ته نه راوړي نه جدای به نه خوري کنه او جناب دی یینی نو دا بیا قلاریږي نه غواړي یا وړو کې ده او نه باز به مشري هغه وینا نه سن کې هیڅ نه کیږي وي دا مریض وي شوگر مریض ده نکاح کې پیښه ده دعوت کې پیښه ده وجه نه خیر ده بدل کې خیر ده دا پردي کور اخی پردي کور غزار خیغه او زهر دي ارز دي ارز کې کور کې بهاري اباځ خلک وای نه ثواب د پاره بوخرم وای دا خپل ثواب د پاره چې زما د خیر ثواب پیوشي نور په دې خوراک کې خود دغه ثواب نشته تو زهر خوري نه باندې ثوابي ډاکټر تامه یو شی بن کړل نو مشهور خبره ده الحمیت خیر من الدواء وی پال پرهیز دا د دوايي نه بهتر دی ښا دوايي مخره پرهیز کوا نه خدا نو قل فاتوا بالتوراۃ وتوراۃ تورات لفتلوان ویل ولای ان کنتم صادقین کی تاسو رښتونی فمن افترى علی الله الکذب نو چاچے جوگ پالا باندې درو من بعد ذالک رستو دینا فاولئک هم الظالمون دا کسانی ظالمان قل صدق الله وتعالى رشتیا ویل فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا نو تابعداری کوئی د دین د ابراهیم علیہ السلام چې کله کو په توحید و ما کان من المشرکین او نو د مشرکانو دډلینا مشرک نو مشرکانو سره نو يهوديانو کې او عیسایانو کې شرک راغله ابراهیم علیہ السلام شرک نه کړ ان اول بیت وضع للناس دی به دا خبره کوله زمونږ قبله تاسو هغه نه مخ کې ده درو وای ښا زمونږ باره کې کوم څوک دا وای مسلمانانو اولنې قبله مسلمانانو اولنې قبله دغه نه بیت المقدس نه ده اولنې قبله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا مکه کې نو کعبه قبله و بیا دا تقریبا 15 میاشتې خواوشا کې اتلسو پورې دغه وخت منځ شوه دی نو بیت المقدس ته شوه دی او بیا دا هغه نه چې راغوخته دی جو خبره ده شي مستقل وسشو نو ان اول بیت وضع للناس یقینا اولنې کور چې خو دې شه ده په مقدس مکه باندې للناس د خلکو د پاره للذي ببکه خامقه هغه دې چې په مکه کې ده دته بکه موي مکه وته موي با او میم دا دواړه شفوي دی وي دا دې بل په ځای باندې خلک استعمالي لکه قران کریم کې مې راځي لازم او لازم آیو یو ځکه راځي دغه په معنا د لازم معنی
نو بکا دا نو مکہ وتا وای ابازي وای بکا یبوکو لکیږي ټکول وتا نو دا جوابیر چې دا به ټکول کی ټکول شي دی پکې دانګه دلته دا سیدی چې پدې کې د هر یو سړی سر هغه الله تخکته ده سو یو مکه دا یو بکه دا یو مسجد حرام ته وي یو دې چاپیرا علاقه ته وي بعضی وی بکا دیته ویل کیږي چې حالت کې وب نه وي وب کمی وب کې نشته په مکه کې وب نشتی ما سوا د دقه یو کوهینا زمزم وب دی بګې نو بګې نشتی وس نور زین راويسته شي دي اجدا خبر ده اوسو پکې هر شی ملاوي هر څه پکې دي او اول کې بګې صرف دقه یو وبوي ان اول بیت وزع للناس یقینا اول نه کورچی خو دې شه د پاره د خلکو د پاره د ثواب د خلکو د پاره د عبادت د خلکو للذي بمکه خامخه هغه چې په مکه کې د مبارکن ډېر برکات پکې دي اچولې شي دي وهدن هدایت ته للعالمین د پاره د عالم فيه آیات بینات پدې کې آیاتونه دی واضح مقام ابراهیم پکې هم ده مقام ابراهیم هم دغه کې ده کعبه پکې شو مقام ابراهیم پکې شو صفا مروه پکې شو نور نه خې پکې مخکې ویلو ان الصفا والمروه من شعائر الله هذا الله نه خو نه دي فی آیات پدې کې نخې بینات واضح مقام ابراهیم ومن دخله کان امنا سوچ داخل شو دیتا نو دې شو په امن ولله علی الناس حج البيت او الله د پاره په خلق باندې لازم دی حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دې ته دتلو راتلو ومن کفر چا چې کفر وکړ فإن الله غنی عن العالمین یقینا الله غنی دی به حاجت دی د عالمنا ولله علی الناس دا خلق د پاره د خلق باندې لازم دی د الله د پاره حج د بیت الله دی زیارت د بیت الله دی قصد د بیت الله دی دا وکي سوچ طاقت لري د راتلو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چا سره چې بدني طاقت مالی طاقتي هغه باندې حج فرض امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چا سره چې بدني طاقتي هغه باندې حج فرض امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا دا دواړه یو ځای کا چې بدني طاقتي هم یا مالی طاقتي هم نه هغه باندې حج فرض د باندې د بدن باندې روغ ده نو کم چې اپا حج دی معذور دی هغه باندې حج فرض نه ده امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چې بدن روغ نه هغه باندې حج فرض دی بیا دا کوم چې موږ دلته کې ناسي په ټول باندې حج بیا فرض دی دا په نسبت وې اتلې شي کنه وس روان شه دا سم پیدل مزل کېږي سکی کوا سدهګي گاډو کې زی سدهګي پیدل بزي وسبکه ځان برسیر شي ولې حالت کې مال نشته پیدل اتلې شي کنه پیدل څه کنه نه دا هغه مسله هغه په لحاظ سره ډېر سخت ده ګرانه ده بل په کې وای چې مال چې چا سره نه هغه حج کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه دا دواړه یو ځای کړي دواړه یې نه اله حج فرضي چې مال و سره نشته بدن روغ دی و دین روان شي کوم نه تلی شي دما دا خپل خونه کی حال کې چې د نږدې سوقي هغه تلی بشي لیکن دین سره رواني پیدل ولې بدن روغ دی او تلی شي کنه سب مزل کولای شي دین بوخا خلکو پیدل مزل کولای خو ګرانه ده نو ځکه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وینا هم به بدن روغي هم به مالی مال هم دومره چې د راتلوم کیږي او د چا چې خرچه په دبای لازم ده غیله پکې هم دومره زمانه پوره د مې میاش لګي دو لګي درې لګي شپږ میاش لګي مخکې شپږ میاش لګي دي دریابي جहाज کې بدله شپږ میاش دی حج لپاره دې کې بلګي دي مخکې وسو دا سلوي ورځې یا سلپاسه یا کمې دوه ورځې په لګي
حج باندې خاصل کې هغه لګي ورځې دي 15 شپږ ورځې هغه سره چې الله رسول الله چې بس پوره ده حج فارس وی کیږي دا کی نو دومره ورځ د پاره د خرچا ورځ وغیرہ د خپل اهل او عیال ته بچو ته پریدي کنه نو ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين یقینا الله غنی دی به حاجت د عالمنا دغه باندې بس کو بیا به سبا ان شاء الله الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کوم توفیق راکړي چې سبا پته نه لګي کو نخشي زرا ورسېدم نو وایو وکړو راون رسېدم موږ بیا ان شاء الله پاتې